الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. زما محترمو عزتمنو قدرمنو د دې علاقې مشرانو او ځوانانو ټولو ته موږ مبارکباد پیښو چې د الله رب العالمین په قدرت باندې او د الله په نصرت باندې دا جماعت جوړ شو او ټولو ته مبارکباد پیښو چې د دې جماعت د جوړېدو مبارکباد تاسو ته وایو. او دا مسجدونه چې دي دا د الله کورونه دي. د دې اهتمام، د دې انتظام، د دې اکرام او د دې ښه ساتل دا د هر مسلمان فرض دی. او بل یو خو د دې تعمیراتي کار دی. الله دې هغه کسانو ته اجرونه ورکړي کم کسانو چې د دې مسجد په جوړېدو کې خدمت کړی دي، پیسې لګولې دي، او چا چې د دې لپاره ځمکه وقف کړې ده، او چا چې د دې په جوړېدو کې ماشاءالله خدمتونه کړي دي. مولانا محمد رحمتی صاحب، مولانا عبدالقیوم رحمتی صاحب، مولانا شیخ عمر بن عبدالعزیز او نور ټول څه ملګرو چې په دې کې محنت کړی دي د دې په جوړولو کې، د دې په انتظاماتو کې، نو الله دې ټولو ته اجر عظیم ور نصیب کړي او الله رب العالمین دې د ټولو د درجاتو د بلندېدو سبب وګرځوي. او بل دا مساجد چې دي دا د یو مقصد دپاره دي. هغه لوی عظیم مقصد پکې د الله عبادت دی او د الله توحید دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، هغه باندې عمل کول دي. د دې اصل مقاصدو د تکمیل لپاره وایي چې موږ دا مسجدونه د دې تعمیراتو سره سره، د دې د صفایي سره سره، د دې د انتظام سره سره دا په عبادت باندې موږ آباد کو، د قرآن کریم په تلاوت باندې آباد کو، او په اعتکاف باندې آباد کو، او په لمنځو باندې آباد کو، چې د هر وخت وایي چې دا د علاقې خلک یقینا موږ ته د هغه معلومات دي چې ډېر خوشحاله دي د دې مسجد په جوړېدو باندې، او دلته نږدې بل جومات هم نشته. نو پکار دا دی چې دا جماعت تاسو په منځونو باندې، په عبادتونو باندې، په تلاوتونو باندې آباد کړئ. او مساجد چې دي د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مساجدو جوړونکو ته دا بشارت ورکړی دی: وای من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. چا که د الله د رضا لپاره یو جماعت جوړ کړي، الله به په قیامت په ورځ باندې په جنت کې دا تر دې غټ غټ کورونه، د هغو یو بالشت یو لویشت مځکه د دې دنیا او مافیها نه بهتره ده. الله به هلته دوی ته کورونه جوړوي، بنګلې به ورکوي، او لوی لوی قصرونه به الله رب العالمین د دې بدله کې هغو ته جوړوي. بل دا دی چې دا مسجدونه جوړول، مسجدونه آبادول، دا د ایمان علامت دی. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة. دا مسجدونه هغه څوک آبادوي د دوی چې د الله پر ذات، د الله پر توحید باندې ایمان وي او صحیح مؤمنان، صحیح مسلمانان وي، هغه دا مسجدونه آبادوي. او بیا اقام الصلاة، اقامت د لمانځه کوي. داسې نه وي چې اذان ورسیږي او دی را رسېدای سي جومات ته، او بیا هم دغه حی علی الصلاة، حی علی الفلاح چې کوم آواز دی د الله رب العالمین د طرفه څخه یو ندا ده، یو دعوت دی چې تاسو راځئ جومات ته راشي، او دوی بیا په خپل کاروبار باندې لګیا وي،
یا یو معمولی کارونه باندې لګیا وي او دې ته اهمیت نه ورکوي. او بل د مسجدو د اکرام او د عزت علامت دا دی چې صحیح وخت کې به لمونځ کیږي او په مسنون طریقه به لمونځ کیږي. دلته په خشوع او په خضوع باندې لمونځ ادا کیږي. داسې نه روایتي لمونځ نه چې اوس وایي زموږ پښتانو کې یو متل تیری وایي موږ عادت وکړي الله دې په عبادت کې راشمار کړي. وایي دا موږ یو عادت و چې بس ټایم راورسېږي هغه ټایم هم ناوخته ټایم وي نو او موږ مونځ وکړو دا موږ یو عادت وکړي الله دې په عبادت کې راشمار کړي. الله پاک هیڅ داسې کار په عبادت کې نه شماري چې د چا نیت نه وي جوړ د نیت اصلاح نه وي. نیت به د دا وي چې زه د عبادت کوم د الله رضا غواړم د الله دپاره سجده لګوم د الله دپاره رکوع کوم د الله رب العالمین نصرت غواړم د الله عبادت کوم نو الله رب العالمین به د ده لمونځ قبلوي. بل دا دی چې د جماعت ټایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الاعمال عند الله الصلاة فی اول وقتها. وای بهترین په ټولو اعمالو کې هغه لمونځ دی او مونځ هم په اول ټایم کې. په اول ټایم کې چې څوک مونځ وکړي دا الله ته محبوب ترین عمل دی. د الله خوښ عمل چې دی هغه دا دی چې څوک پر صحیح ټایم باندې په اول وخت کې مونځ وکړي. نو دا به انشاءالله موږ عزم کوو او دلته ماشاءالله علماء کرام هم ډېر زیات موجود دي او الله دې د دوی په عمر کې برکت واچي. الله رب العالمین دې دوی ته نورم د دین د خدمت توفیق ور نصیب کړي او تاسو که هر وخت پورې دا مسجد آباد ساتلی وي الله به ستاسو نصرت کوي. ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. که تاسو د الله د توحید دپاره مو عزم و اراده استقامت مو وکړي الله به ستاسو مدد کوي الله به ستاسو نصرت کوي. دا د الله وعده ده او الله ثابته کړې هم ده په دې موجوده وخت کې په دې موجوده حالاتو کې په دې موجوده په دغه علاقو کې چې چا د الله د دین خدمت کړی وي او یو صحیح عزم باندې په صحیح نیت باندې کړی وي الله د هغو کسانو نصرت کوي. نو موږ به د الله مدد غواړو د الله نصرت به غواړو د الله عبادت به کوو د الله توحید به بیانوو او دا د دې مرکز څخه به یو د هیڅ چا تعریف به نه کیږي سوا د الله رب العالمین تعریف به کیږي د هغه صفتونه به بیانېږي د هغه توحید به بیانېږي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت دپاره به آواز پورته کیږي او د هغه مفهوم او ترجمه هغه صرف دغه لا اله الا الله محمد رسول الله ده. زموږ د جماعت بنیادی اصول چې دي هغه اطیع الله او اطیع الرسول. موږ په ټوله انسانیت کې په ټولو مخلوقاتو کې هیڅ چا عبادت نه کوو سوا د الله رب العالمین څخه. د هیڅ چا مدد او نصرت نه غواړو سوا د الله رب العالمین څخه. هیڅوک خالق او مالک او رازق نه بولو سوا د الله رب العالمین څخه. او په هر وخت کې به موږ د الله نصرت غواړو او دارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نبی دی او رحمت للعالمین دی او د انسانیت د هدایت دپاره الله راستولی دی او د قیامت په ورځ باندې او په قبر کې هم چې سوال جواب کیږي د محمد رسول الله سوال جواب را سره کیږي چې تاسو د هغه طریقه پر ځای کړې وه هغه مو منلی وو. منل صرف دا نه دی چې موږ کلمه ووایو او دا ووایو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي او پر مچې کو او پر سترګو باندې ولګو. پر سر سترګو باندې عمل هغه دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مونځ وکړو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عبادت وکړو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې معاملات وکړو موږ روژه حج زکات مړی ژوندی واده خوشحالي روشني او په خوشحالي کې په غم کې په هر حالت کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو. د دې دپاره موږ عزم وکړو او وخت چې دی ډېر کم دی د انسانانو عمرونه هم ډېر کم دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما د امتیانو عمر به د شپېتو څخه د 80 کالو پورې وي. نو که موږ 80 کاله د چا او دا یقینا سره د دې دونې موجوده ټکنالوژي څخه سره صحیح د دې ساینس څخه د دې ترقي څخه هغه باوجود دا ټولو ساینسدانانو دا ونه کولی سوای چې د انسانانو عمر 1.5 کاله ته ورسوي چې تاسو وایي دا پرهیز کوئ دا شی خورئ
او دا څخه پرهیز کوئ او ستاسو عمرونه به 200 کاله کېږي 300 کاله به کېږي نشي کولی جهازونه یې جوړ کړه هر څه یې جوړ کړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي زما د امت عمرونه به د دوی به د شپېتو څخه د 80 کالو په مابین کې نو دا 80 کاله که موږ راواخلو او د دې څخه 15 کاله قبل از بلوغ د دې د اندازې نکاټ کو 45 کال پاتې سو بیا د هغه څخه دا ټایم موږ وګورو چې موږ خوب ته څونی وخت ورکړی دی د خوب دا چې نکاټ کې نیمه زندگی بیا نور ولاړه نو 45 څخه بیا 22 کال پاتې سو 23 سال پاتې سو په 23 سال کې چې بیا موږ کم د الله عبادت کړی دی کم دعوت کړی دی کم د الله د رضا لپاره خدمت کړی دی هغه که موږ سره راټول کو نو ټوټل 6 کاله 15 کاله 8 کاله به ځنې جوړیږي او موږ چې غواړو د دې په بدله کې کوم موږ کړی وو صحیح عبادت او په صحیح نیت باندې موږ هغه ابد الابد موږ د الله جنتونه غواړو د الله د جنتو لپاره داسې اسانه فارموله نه ده بلکې د زموږ څخه مهنت کول پکار دي او زموږ څخه خدمت کول پکار دي عبادت کول پکار دي دعوت کول پکار دي چې موږ د خپل زندگی ډیر وخت باید چې موږ او تاسو د الله و دین ته ورکو نو الله رب العالمین به زموږ مدد کوي زموږ به نصرت کوي او محمد رسول الله به زموږ شفاعت کوي او الله رب العالمین به مو هغه جنتو ته استوي نو زه نور خبره اوږدول نه غواړم الله دې تاسو ته اجرونه درکړي تاسو ټول راغلي یاست او دا مو امید دی دا مو درخواست دی دا مو استعداد ده چې مستقبل کې به هم دا مسجد په خپلو منځو باندې په عبادتو باندې به دا آبادوي او د دې مسجد او جماعت خدمت به کوي د دې حفاظت به کوي د دې ساتنه او د دې د صفایي لپاره به تنظیم کوي او دا پر ډېر اهمه موقع باندې دی مکمل مین روډ ورته تیر شوی دی نو چې دا کوم خلک راځي مسافر راځي او غو د پاره چې د مسجد کې تاسو تنظیمات وي نو الله به تاسو ته لوی عظیم اجرونه درکړي او الله به مو د هغه مؤمنانو په لیست کې شاملوي کوم کسان ته چې الله بشارت ورکوي چې دا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر بارك الله فيكم ونفع الله بكم ورفع درجاتكم وتقبل جهودكم وأن يجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم وصلى الله على نبينا محمد